بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب من الدين الفرار من الفتن. الدين الفرار من الفتن دا مبتدا مؤخرا او من الدين ور باندې خبر مقدم دی. فرار من الفتن من الدين شعبة من الدين. مولانا سے ذهن کې یو دو خبرې واچو. یو دا چې مناسبت د باب د کتاب الایمان سره شوی. نو مناسبت واضحه ده. اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر دین باندې دین او ایمان یو شی دی. جدته من الدین وې دا د ټول په من الایمان دا په مناسبت د کتاب الایمان سره. دیم دا چې غلط د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د انعقاد د ترجمه کول واپس نه. وګوره مستقیل ما کول ویلو مې دې عقید شعب د ایمان ته راځي. عقید شعب د ایمان بیا په شعب د ایمانو کې بعض شعبې ثبوتی دي، یعنی هغه اعمال برکې د ایمان په کاملي او بعض شعب سلبي دي د هغې نه بزان ساتي تجنب پکې د کمال د ایمان بدې راځي. یعنی بعض شعب داسې دي چې هغه ثبوتی دي، عمل به وکړي کمال د ایمان به راشي. بعض داسې اعمال دي چې هغه اعمال کې نو نقصان راځي په ایمان کې، نو کله هغه اعمالو نه تجنب دي وکړو نو کمال د ایمان به راشي. ورنوي نو دا هغه اعمال مالي چې کوم سلبي دي او د هغې نه تجنب سبب د کمال د ایمان دی. دا په یو غرض. دویم غرض څه شی دی؟ ترغیب درکړي د دې خبرې ټوله مخکې ما ویلي چې د فتنو نه پورې ځان ساته. عقیده شعب د ایمان او هغه شعبې چې هغې نه تجنب سبب د کمال د ایمان دی. عقیده شعب د ایمان او ترغیب درکړي د دې خبرې ترغیب چې د فتنو نه فرار وکړه. او ما پرون د خپل طرف نه یو نقطه راته ویلې وه، که ستاسو یادي ما میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ مسئلہ زیادت او د ایمان ثابت ہوئی، زیادت او نقصان د ایمان ثابت ہوئی. نو په مخ کې ابوابو کې مسئلہ د زیادت ذکر کړه او دا نقصان طبعا معلومه ده. لکه کوم شی چې هغه زائد کېږي په زیادت د اجزا و مرکب، نو قانون دا دی چې د مرکب اجزا زیاتېږي دا مرکب زائد شو، او کله د مرکب اجزا کمیږي نو دی ناقص شو. نو مخکې مسله د زیادت د ایمان صراحتاً وه او مسله د نقصان ضمناً وه، او دې کې مسله د نقصان صراحتاً ده. ولې چې فرار کوه د فتنو نه، او که فرار د فتنو نه دې ونه کړه نو نقصان په ایمان کې پیدا کېږي. او بل غرض یې څه دی؟ رفع مرجع او مان دی چې ته به معاصي ضرر نه رسوي. دا فرار د فتنې نه، د فتنې نه فرار دا د دین د کمال نښه ده. نو که فرار دی ونه کړه دین ته تاوان رسېږي. نو اوس معاد ته دا خبرې یو معد د شعب د ایمان او دلته کومه شعبه ذکر کوي ثبوتي نه بلکې سلبي. ثبوتي کمال د ایمان راولي او سلبي هم کمال راولي چې ځان ترې نه وساتې. درې مرد شو په مرجع او باندې چې فتنو نه فرار کوه ولې نقصان پیدا کوي. او څلورمه خبره مې څه وکړله؟ څلورم مې ده وې چې مخکې مسله د زیادت د ایمان صراحتاً او نقصان ضمناً، دلته د نقصان د ایمان ذکر دی صراحتاً. خلاصه شو خبره. کته وې من الدین من تبعیدی دی. امام بخاری په اشراف ورد کوي فرار من الفتن جز د دین نه دی. نو دا به جوابونه مخاطب زم چې دا په امام بخاری په ترجمه الباب کې حدیث کې من تبعیدی نشته. حدیث کې غلامي ته جدا من تبعیدی او فراش هغه کې من دې خو جدا معنا ورکړي. دویم دا چې دا په دا دین دی
د دین د ترکیب خود قائل ما یو ایمان دی ا تصدیق ته وي امرکب نه دی بسیط دی یو دین دی ایمان ته وي اعمال ته وي طاعات ته وي د دین د ترکیب خود قائل دی څه خبره ده رد مرجئه او کی معنی کوي فرار من الفتن ان شاء الله دغه تفصیل په حدیث کرا روان دی وبه قال حدثنا عبد الله بن مخدمه عبد الله بن مخدمه تفسیر امام کې د امام بخاری امام مسلم د ټول استاد دی عبد الله بن مخدمه او د لیکلي د صحابي حارثي بصري مشهور لیکلي هغه نقل کړي د مالک نه مراد د مشهور مالک ابن انس دی امام د فقه د مذهب امام دار الهجره داغو استاد صوب دی عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصع دا مشهور بار دی عبد الرحمن انا قلبي د خپل پلارنا چې عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصع دی او دا عبد الرحمن او پلار عبد الله ټول د اجل او تابعین دي انا قلبي د ابو سعيد الخدري رضي الله عنه حضرت ابو سعيد الخدري بن سعد بن مالك هذا تمقيل بنو قدرة دابتا منصوار الخزرج قبيلي او شاق تهيد منصوب دي انه قال اخبر ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يقرب يوشك مباراة قرب يقرب قريبا ان يكون جيبا خير ما للمسلم غنما وجد خيره مربوط باسم ذكانشي بيابا غنمان منصوب خبر ذكانشي غنمان بنوي غنمان كره او كشرت خيرا خبر دکانه مقدم کې نو غنمون به مبتدا مؤخر شي قریب ده چې بهتر ما د مسلمان غنمون کړي چې مولانا صاحب تاسو ته ما بلور دی مې وی غنم او شات اصلاح قبل کې نو دواړو باندې او چېلو ته چې دا کوم وي تو والا تاسو دا ورته وایي هغه ته بیا مخص وایي خاص چېلو ته او چې کوم وړه والا دي ګنا لم والا دې قبيله هغه کبش یا دوحن وي کبش ورته وي دوحن او بعض علماء فرق کوي وي کبش عام ورته وي او دوحن لما ورته وي لیکي نو غنم او شات مشترک دواړو باندې استعمالي موږ په پښتو کې معنا څنګه کړی دی يتبع بها دی په اتباع کې په سبب د لیکلو چیرو شرف الجبال للسرون د سرونو د غرونو شعف وفسرا رؤوس او شرون فتصريد الشين او فسقون دعين او فبحث باي معجمة اقدر دارين تبيلي شيخ منتهى او شعب ففتقتينو دا سوكي دقا دغر سرنا دي باتلاقي بسبب دا لجلو شيرو دا ضرور دا ضرور دا سرنو او دا مواقع تقاطع تبعنا اقدر تبقر چيري بودي چكم دي باران چيگي وني با اتباقي دا غرونو سرنو گڑي چيلي با غرونو سرنو تولي بودي او ګره چيله به د باران دینو تولی بوزي دا واقع کې نو د باران لکه باران پلان کې علاقه کې شوی دی نو ګره چيله وتا ناوله يفر بدينه من الفتن دي بسخي فسيل فلسفه نونا يفر بدينه مولانا سے یا خدا بھی معنا د معالج يفر مع دينه يفر مع دينه دین بزان سره تختی او د فتنه سره باندې فتنه اصل کې فتنه یفتنو فتنتان فتنه یفتنو فتنتان وفتورن د سرو او د سپینو ویلي کولو ته ویل کېږي زرګر د اخر در او سپین در او ورکی ویلي چې ویلي کې دا غینا چې کوم خاصه او هغه چې کوم بیا د دې او کوم پټه ځاندې اته ختم شو او خالص پاتې شي دا قانون دی دا چې کلم صفاکانو ویل کېږي دا اوس باندې دنه کو د ځان نه راځي چې دې په اور کې کیږي او دا ویلي او دا اوس په نن تکثر شي او مکمل ویلي شي چې بیا بارو پاتن صفا وکړه او که معمولی شي او پورن ختمه په تاسو ورته نو پاتې دی باندې صفا وکړه نو دا څنګه چې اوس په اور ویلي کول دې د پاره کې دا سروس په صفاشي نو فتنه خپل معنا ده فتنه یفتنو تر او سپین دې ناول او صفا کول او په اصطلاح کې زمانہ لري ځانې معنی او عام اصطلاح کې معنا ازمایښتونو اصطلاحات او سړی په اصطلاح او ازمایښت کې صفا او پاک شي
پدې کې آزمایش او ابتلا نه راغلي دې د خدای نه غافل او چې کله په آزمایش او ابتلا راغلي بیماری په نه یا مالی تکلیف راغلی یا د بچو تکلیف راغلی دې بیا خدای ته رجوع شوی دې بیا صدقې دې ور یو ګډ وروړو چې اعلان دې مصیبت نه خدای ته اعلان دې بیا روټي دې چې الګ یو څو نه دې دې سم په خدای پاک مې جوړ کی او دې بیا منځونه شروع او دې ذکرونه شروع کی او دې سپین پاک یو خدای ته توبه مقاله نو آزمایش دې سره انسان د ګناه نه پاکيږي لکه څنګه چې سره در په اور کې واچو د لګنا پاک او آزمائش په معنا کې څنګه مستعمل دي د حضرت موسی علیه السلام په واقعه کې قرآن شریف کې راځي وفتناک او ډېر فتنې وي د ټولو د مخکې فتنه هغه دا و چې د په وجه په مور باندې راغله چې کوم دغه کې ورغله تدوس او بیا دوی فتنه د فرعون په کور کې ولادي ماشوم دی او د فرعون نه ګیرونی ولا فرعون خدای دې ازي به ګوره دا ما ماشوم دی خته ما په خوب کې لیدل دي دې د ګیرې نونی ولا موصفه را وي نه پوي وي نه خپوي وي خيو چلپا مغلر امرون سره دالونه اورین کې دې ګورو دې وینه دې به دالونه لګوي او کنه پوي دا نور لګوي نور له یو نه پوي او کنه مال دالونه له یو نه بیا په پوي وي دې دا پوي په بنیاد باندې صفه راکړي چې دوه کې خو د موسی عليه السلام لا تغلو لا جبريل عليه السلام راغی لا ته ولا بل طرف ته دا بل څه نو ده بیا کله ملک بل څه دا غي نه په دې پټه ماتیان نو ماتیان کې بیا غریب مسافر دی بل فتنه کې راغی چې دلته بس کو شاید عليه السلام لا بیا کرام مقابله بیا فرعون ساحرانو سره مقابله راغله او بیا دا دریاب د پاسه د تلو فتنه مجون د حضرت موسی علیه السلام ټول د فتنو د مایشونو نه کیږي حاصل جون تک او هغه فتنو سره ټیک برابر صحیح سالم عقیده والا پاتې شو بالکل سوچا نو یو فتنه آزمایش توی دی یو معنا د فتنې بنا معنا اصلا اعظم فتنه اعظم تلوي دي خدایا ما نبی علیہ السلام بوي وی اللهم اني اعوذ بك من فتنه المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من فتنه المحيا والممات خدای د دنیا او د مرګ د عذاب نه فتنه عذاب او فتنه اسباب د عذاب ته د عذاب چې کوم اسباب دي ګناهونه د ګناهونو اطلاق د فتنه راغلي اللهم لا تفتني یو معنا خدا لا تفتني چې ما د عذاب نه وساته او بل معنا دا چې د اسباب د عذاب نه وساته او د فتنې او بل معنا هم دا چې هغه د قیامت نه خېږي تو معنی شي ازمایښونه نمبر 1 او دیم څه چیرې انا دیم څه چیرې اسباب د عذاب ګناهونه دي او څلورم څه چیرې علامات ده مولانا سے کہ من نظر کو دې ټول راځي او دا یو څه دي عذاب قوم د انسان د پاره وی آزمائش عذاب بل چې سره عذاب کې واقع شو بیا آزمائش دي چې آیا دې عذاب کې دې خدای ته رجوع کوي او کنه کوي خدای ته رجوع نه دې کامیاب شو او که رجوع نه کړو الله به عذاب نه ورته او ګناه دې آزمائش دي ګناه ته خدای مزین کړي لکه و چې دې پتنګ ته مزین دي پتا خدای آزمائش کې عقل اندر ته سوچ اندر ته ګناه ته تمام مزین چې دا خدای باندې کوي تدبیر او دویم نمبر څه شی دی بل معنا مې څوکلا د قیامت نه دا هم غټه آزمائش دی د قیامت د نه خدای وجنا تاسو ته وځو خدای کوي هم د قیامت په نامه کې نه خدا اطاع امه د خپل مور اطاع زوجته د خپل خدای په تابعدار شي او حق امه دا ټول چې څومره د قیامت نه دي دا د انسان لپاره دی نو حاصل له نظر ته جو عذاب کا وجه څه آزمائش دي اسباب د عذاب چې ګناهونه لري ورته څه آزمائش دي او نه د قیامت چې څومره دي باغې د فتن دي کتاب او فتن امام بخاری دی دا کلام یو بیا آزمائش دي او مسلمان دې پرې اده د نه د قیامت کې رسول الله مبارک په اتباع باندې قائم پاتې کوي او کله د وجه نه کومه کیږي نو فتن د عام معنا يفر دي ودتي
بدینه دبیم یومانا معاوضا مع دینه من الفتان دین سره دین ببچ کړي. بعض علماء دا بی سببیه ده په معنا د لام اجلیه بی سببیه ده پس سبب د دین بی سببیه ده سبب یې یفر بسبب دینه د دین په وجه د فتنو نه تخدیرات مایشونو د دین په وجه چې د دین مخلوق کېږي او صوفی چې دا په معنا د لام اجلیه ده لاجل دینه لاجل حرز دینه لاجل حرز دینه او یا صوفی چې دا په معنا د من ده په معنا د من ناشید بیا یفر للتصل فتنونا بدینه من دینه اذا فتنه د سنا خورا شوی دا تر د دین نه خورا دا دین کې خلکو لوی نقصانات پیدا کړی دي او دا هغه د وجنه څوک دین په یو شکل کې پیش کړي او څوک دین په بل شکل کې پیش کړي په هر کې په ماسوي د ټول نه خپل معنا دا چې په معنا د معاهده یفر بدینه مع دینه د دین خپل سره دین بچ کوي یا یفر بسبب دینه دا تیغ د لپاره سببي دین د دیني مفتوح کېږي دا مزرانه پاتې کېږي دین می مفتوح کېږي نو د ساتل درکوم او یفر بدینه یفر لاجل حفظ دینه یفر لاجل حفظ دینه یا یفر متلبسا بالاستحقاق او تلبس لپاره متلبسا بدینه او غنش والا معنا پرې دا د فتنو دا وجه اوس مولانا سے پرې لګي پټه چھوټو کا ګډ چيله والے ذکر کړل دا ګډو چيلو سره ول استان دی په نسبت د وفاما او ډېر غیام وا او ډېر وبغوالي او ګډ چيله په لګ غیام کارتیږي په لګ وبو کارتي او خانه غړي دي ساتل نمبر 1 زنده چې ګډ چيله عموما خلق په غرونو کې باران پته ګرځي چې کوم ځای کې باران نه ولا قد قحطي اند د ګډ چيله نه بول هغه علاقه ته خلک ګډ چيله بولي اذا شپونکانو ته پته چې کوم علاقه کې باران شوی دی علاقه سختال په پلان کې علاقه کې باران نشته چې باران نه غیاګانې بیا ګډ چيله نه بول او پلان کې علاقه کې باران ډیر شوی دی نو غیاګانې ډیر ضرورت ده ګډ چيله نو یو خدای ګډ چيلو سره ولا سات دی زمين دوی زمدا چې د ګډ چيلو د غر سر تم ته جوړ شي او چې کوم ځای کې بارانونه شوی الته خلک یې کوي او د ګډ چيلو نه بهتر مال بل نشته ولې بهتر مال ور پېم ته رښتې پیدا وګا ورته او د خوراک کار او علالول چې د حقول شي یعنی او دریم او ارسلې نشي رښتې او کله چې له معمولی شي د ارسلې ضرورت د پیسو درانه خلطول شي او بل فائدې پکې ده بلداري چې د ګډو چيلو نه وړای مونږ دا ورونه ځان له پړیم جوړول شي او د دې ورونه ځان له جامم جوړول شي او د دې نه ځان له خیمم جوړول شي نو فواید په نسبت د نورو حیواناتو د دې ډیر دي او ځوا می خدا دا غي د وخت په کار نه راځي د ګړو چې له وخت وره په کار راځي او می ارسلې نشي غشته او ګړې چې له ارسلې نشي او خان ارسلې نشي غشته ګړې چې له ارسلې نشي ګړې چې له ډیری وو خان کبي د خلک او خان چې تاسو یو وخت وباسي دا یو وخت خان په پیسو باندې کم از کم د سپینځل ګړې چې لګي نو یو وخت خان بواله نو که ضرورت ته وتره د سبا کې وځه علالول دې بیا مسکه او ګړې چې له کو غني دي نو یو مالاله یو په خاصه کې د نور بدن خپل ځای او نور په کې فائدې شته او خیاوت ولا کو چې شنو پیسې راځي او ګړې چې له ول سپینځل لسي نو یو شي بلا 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 بلنګي سیستم باندې په برابر ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ګړو چیلو څنګه پورا فواید پکې شته یتبعون شعب الایمان د غر صدقې دي راځي انته ځکه د غر سکتا د انسان رسای کمی نه چې دغه کیا محفوظه راځي او دې کې د سوري باندې برسمي او مواقع خطر چې کوم ځای باندې شي او غرض به دي چې په دیني نه ده او د تلفزیون کومه معنا ازمایښونه نو ازمایښونه دي په ما باندې نو دلته په ازمایښ کې دي چې خراب نشي با یا ګناهونه دي ډېر زیات مولانا تاسو ته پته نشته دا حالت د دوبه چې په څونه کې د دوبه ته قسم دې دوبه ټول ګناهونه
دوبه شو قطر شو دا ملکونه ما چتلې بحرین شو او دارنګ کویت شو دا ټول د ګناه نه ډک دی دا نظر ګناه خو دې خامخا خلاصې دی او دوبه کې داسې ښځې ما لیدلي داسې ښځې چې د هغوی صرف د سینو باندې یو وکړه د دې خپل د یو ټوکړه چې په هغې کې د سینه محفوظه پټه نو پټه وي خو د سینې نه حیات پکې پاتې او داسې ښځه مې پکې لیدلې ده چې دا سینه باندې ټوکړه ده او بین الفخذین یو درې او څلور ټوکړه ده ټول برابر یعنې که زه درته قسمیه ویم قسمیه چې صرف بین الفخذین دوه درې ګوتې ټوکړه او شاته بس دوه درې ګوتې ټوکړی او باقي مقعد مکمل ښکاري او دا یوه خزانه ده دا په ګاډو کې ګرځي دا په مارکیټونو کې ګرځي او که دریاب غاړې له لاړې ته خو ټول دریاب دی جزیره ده د دریاب په غاړه دا ټول خلک راځي او د انګریزان د دریاب په غاړه ښځې سړي بربر راځي نور ته پراتي ګري شګو باندې هلکه دا ولې پراتي دا انګریزان تاسو د نږدې نه لیدلي دي ما لیدل د دې ډېر ښه وجودونه دي وجود یې بوی هم کوي او تا ته لږ دی نه ښکلی ښکاري لیکن دا څرمن د دوی داسې ده که نه چې تا ته د خنزیر د څرمن نه زیاته بدنما ښکاري هسې دا د لږ دی نه ډولې ښکاري د دننه نه وګوره څرمنې داسې وي چې په دې څرمن داغونه دي بلکل خاص نري نري داغونه دي او دا څرمنې هسې ښکلې تا ته لرې دی نه ښکاري دا نږدې دی نه وکتل داسې دي نري نري داغونه دي د بدنما ښکاري داسې بدنما ښکاري لکه چې سړی خنزیر ذبح کړي او د هغې هغه څرمن دننه هغه کومه سامان دی نه ښکاري نو دوی په دې دغه پراتي په دې شګو باندې او په دې شګو ځان ګرموي ورته وایي که زمونږ دا څرمن بدله شوه رنګ یې بدل کړه ګوره لفظ ورته دوی وایي چې دا لږ خړبېښنه شي زمونږ لاسونه ښایسته دي نو دا ټول د سمندر په غاړه په شګو کې پراته او سړي او خلک او په سخت مسلمان داسې حیران به شي د نظر د ګناه نه کوم ځای بچ کېدی شي یوازې د نظر ګناه نه خو بچېږي د زنا ډېرې پکې او څنګه زنا ډېرې دا سړک دی سړک نه پورې غاړه جومات دی او سړک نه دې غاړه زنا بادشاه له وفرتلو وي دا بند دی که وي ما ورته جومات جوړ کړی خلک دې ځي جومات ته که نه په زور خو د زنا نه کوم نه دی کېږي سړک دی سړک نه یو خوا جومات ما خپل یو لوی جومات کې لمونځ کړ چې مونځ مې کو ملګري ما ته دلته راشه وي دا مخامخ څه شی ما وکتل مې کور بل موټرې ډېرې زیاتې ولاړې وي دا کور نه دا زنا خانه ده او د حکومت ته طرف نه مکمل اجازه ده او ډېر ما ته اجازه بیا ته مې او بیا مې وکتل ما ته ویل په دې زنا خانه کې د هر بل مزدیه موجوده ده که ته پښتانه مزدیه غواړې هم تا ته میلاوي او که ته روسۍ مزدیه غواړې هم درته میلاوي او که چینی مزدیه غواړې او که امریکنۍ غواړې او که ته عربه غواړې او که ته افریقي والا توره غواړې هره مزدیه درته میلاوي او قسم په خدای ماته یو سړي خبره ورپسې ښه سړی دی وایي د لواست اډوي پکې شته او دا کولو دي د حکومت ته پابندي نشته بالکل کولو دا نه دي که پټه خبره پټه نشته دا کولو دننه زنا خانه تصدیق سره به څه کې یو انسان خواهش لري او هلته پیسې ګټي او ټول په دې ګندونو باندې خلک کوي ما ته یو سړي وي د لسو درهمونه ونیسه اعلاما څومره چې اخلي د ادنا زنا په لس درهم 10 درهم او د هغې نه پس په 6 درهم شته په 50 شته په 100 شته په 1000 شته په 15 زره شته په 10,000 شته او په 6 زره شته دا ستاسو فتنه ده هغې دوبۍ ته پلان کېږه او ټیک ته اکرام خلک هم پکې وي ټول به یو شانتې دي خو دا خطر فتنه ده د سترګو د هغې نه خو بلکل نه خلاصېږي چې لاړم زما د یوې هفتې د 15 زما پسې جاوېدلی کړې 15 او ټکټ یې ماله فري کړی او هلته پوره انتظامات ما سره تعلق دی زما دوستان نو ما یې خو توبې ده اسلامي ملک د دنیا خلک زما خوښې ده ما خو سوچلي چې لاړم او په ایرپورټ کوز چې مو په ایرپورټ ما ته مې ګمراهي ولیده ما بس کوټه کې بند وم زه دې ګناه نه خو نه یم راغلی د خدای ظالم ټکټ مې لاندې کینسل کړ په 15 مرو در وتښتېدم 15 مرو واپس راوتښتېدم پیسې مې په ټکټ ورکړې لاندې مې رامخکې کړ او دا 15 ورځې مې کوم ځای تېرې دا نه پټوله یو نه د پاس سار وختي وېستم مې سار ښه دیني دوی دا 10 بجې خلک باندې لږ سره شاپینګ یو وطن په ګاډي کې موټر دې ګرځولم
دا څه ټول اخوان ګورې ما دا او ما الحمدلله پټی کیږي دا څه کې جمعه ته مطلب چې په لار دلته خلک بس او ختم یو ځای کې تار وختي یو ځای ته دودا دې کې خدي نشته چې بس او ختم او یو بربنده خدراله ما سره تاسو پاتې کې دې پاس مې پاسه اپاشا غیدا ناشناو لګیدل په دې وخت پاتې ده مې تاسو بربنده کړی ته زینا نه جوړې دي اما ته چې هغه او زما په خیال پښتانه به ویا په اردو علاوه د اردو کې ما سره خبرې په بلجان په estamos del viejo brutal desde justo para yo market de bolsa star वक्ती विताला शॉपिंग ये मार्केट तो सिंगा फ्लिप के खरीद न लिफ्ट के होदे के लिफ्ट रोकाओ और مثلا दूसरे कहता ना हम पट तो हम पट क्यों मानव वजन नहीं पट वाला था ना वो मानव वजन वो कि ट्रेन सरोमा डेढ़ रुपए की बिल्डिंग है क्या तक रोकाओ शो देख जो खतर आता है تکتور تور خضر داسې غټه بلا تکتور خاص شکل چې الټه به درس توره میخه او غټه سندیمه او چې رادن نشوه نو دې کې جمله او بین نخیدین یو څه بوده توره او باقي نو لپاره چې رادن نشوه نظر په موږ لګي غیر اختیاري نظر بس ما مقبل طرف سواره بل خبر نما إنا لله وإنا إليه راجعون أشهد أغمر دار رسول أو لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ورأي حوق له أو جزيني لا حول ولا نقص أو بكنزل صرفة عربيك لقيا أفريقنا وكنزل وبدا أو يوم بدن يوم أنا ويوم دقيقة كذي بدش او چې پلو مې مو پته کاندل او چې څنګه په دې په کاندل سروا او تاسو تیز لاړو او بس ځان تیز عربي وی چې په پوهې ته نو ما وی کاندل پوهه ما وی زميخ تختې به کوجا سر باندې تختې ما دا مولوی ته بیا ما انرګي نه دا ودا تاسو په خبره پېښ و چې دا تا ورته سوې مې نه نو تا ولې وی یا له مې سپورت شو دا نه ویل او مې پاکټ چې را به کې وته مې او یو ډغري ولو غلط اوکے یا ورته پدې نو ما مرګرو ته دې نه غوړې اندازه والے مخالفین مسله مستنبط کړ مې ردی دې حوقلین مسله مستنبط کړ دې نه دا پتاو لګې چې دا خدای مسلمان دا لا حول ولا قوه الا بالله کافر نه دا مسلمان او مې دې مې سماعلومه زمدا دا زمون دا چې مون ان لله دا دې تناشنا ښکار لا حول هغه وخت زوی دا بل یو عمل ناشنا ویني زمون دا ان لله وتناشنا ښکار چې ما څنګه کړی ته ان لله لا حول ولا قوه تعجب زمان فقط فإن لله تعجب چې ما خو د 100% په شریعت پوره ما دا ان لله ولي هو انا چې تاسو نامي مثال دا په خطر کې دا مسله دا په بحرین کې دا په کویت کې دا بلکې زړه ډیره ناشنا ده وي ما په مختلفو جزونو کې سفر کړی کوم چې د خطر جزې د خطر او یا د امارات او امریټس څخه دا جزې نو هغه کې باقاعده شراب په دغه پیش کې د مسلمانانو جزې او شراب په دغه پیش کې تاسو به شراب کې دا تاریخ په نومونه دا شی دا څه ده او زه په دغه جنګ کې دا مردار الک او د مردار جنې د لاسه ډوړم نه لکه شراب بدلېږي اگر چې هغه بوتل داري بندي پیک بوتل او په یو کې بل شراب کومه د شراب دکانونه دي او مختلف اسمونه دي د بوتل امرګری وراشه دا وګوره نو ماته پته نه شنو سره مختلف اسمونه بوتل او رنګارنګ على خدمه الکه تاسو دې نه دي ماته دا خبره راځي چا کې نشه کم او چا کې نه چا د انګورو چا د بیرې چا د بلو چا او دا غواړي په بازارونو کې کولا وکړي په همو په باندې نشته دا اسلامي ملکونه دي نو یکر بدینه من الفتن تبوځي او تخصیص د پنځم اواز مکمل فکر به باقي تو باندې کې نه سم او مان ما یې په واپس راځي نو دا غفت نشوا دې ته ټول ګناه کې مبتلا کې دا څه یا د فتنې بل مثال درکړم
دا څه فتنه ده لکه مولیان دا کافر دی هغه کافر یو ته کافر وي واجب القتل دی بل ته کافر وي واجب القتل دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه پیشن کوي کړی بلا زمانہ براشي دا زمانہ چې پر علماء کې بداشي منهم تخرج الفتنه وفيه الطاعون منهم تخرج دين بلوزي وفيه الطاعون ضرر به في طرف یو تکافر او بل تکافر یو واجب القتل او بل واجب القتل دا واجب القتل دی او ان دا بل واجب القتل دی او تدعو الحليم فيه حياة او خيار سره په کې حیران دي او نبی علیہ السلام فرمایي ودا چې سوري په کولو چې دې فتنو چې یو باندې بل بکولاږي چې بل باندې بل بکولاږي دا زمانہ دا نه راغلي روانه دا علماء یو کافر مشرک واجب القتل بل کافر مشرک واجب القتل اوله دا فتنې نو یا دا اسباب د بیا ګناهونه د اسباب ځان او یا به عذابونه شروع شي لکه څنګه په دغه کې عذاب راغی د زلزلې صوت ویلې کېږي په بالا کوټ کې خلکو فورا هجرت شروع وکړ فورا هجرت یې وکړ او یا دا متاثرین یو ځای مرګ نه هجرت دي تاسو خپل ځای ډرون عملی دي لکه دې او ځان ته واسطه تخته دي یا فکر دې نه همنه ده فروغ مولانا څه یو خبر دی چې واچو علماء لیکلي دي یعنی دې دې خپلانه کې چې هغه انسان چې هغه سره حقوق د خلکو متعلق دي باندې عالم شو عالم باندې ولې په دې دا خلک ټول ګمراهان پاتې کیږي دا خو په دینه پاتې کیږي سره څه کو دې خلک اسلام پکار دا دینه تختمه چې کوم عالم سره د خلکو د ایمان او د اعمال او د ګناهونو د تجنب حقوق متعلق دي نه البته دا مولا یریدا چې با دا خلک زنه خزه خرابې زما خزه خرابې زما بچي خرابې او ما ته ضرورت نبی علیکم انفسکم خاصه لا يضركم من ضل اذا اهتديتم یا څنګه نو دا ولې هغه زمانہ لا نه راغلی ها یو وخت اسلام کنده چې خلک دې الحمدلله په بیانات باندې دا لیکي او خلک دې تصوف په ذریعہ استاکي او خلک دې ترجمه د رسول په ذریعہ حاصل دي او دې دعوت له نو د تصدیق سره قابل دي او دې مدرسو د علماء په بیانات قابل دي نو دا زمانہ نه د په تمام شي شروع شوی دی او دا فتنه وي حدیث شریف کې راځي چې د خپوي کما نبی رسول الله فرمایي بدايه زمانہ براشي چې خلک یو بل سره داسې زناکاري کوي لکه د ذکر حیوانات یو بل سره زناکاري لا رجوع کې د زناکاري او یو سړی بسره په دومره وي چې بلاره کې به د خځې سره زنا کوي نو د خځې تبوي ویل د لارې نه وي په غاړه ته د وسط تلارې نه به جم ته به غاړه ته چې خلکو تلاره نه بدي د غاړه ته وي دغه انسان چې دا وي د وسط تلارې نه په غاړه ته او د خلکو مخکې غوړیان زنا کوي وي دا په هغه زمانه کې دا چې لکه په دې زمانه کې چې ابوبکر او عمر لکه دې زمانه کې ابوبکر او عمر یفر بدینه من الفتن لا تعمل په هغه وخت کې دې څه زمانه دین زمانه د خدي دین زمانه د چې دې څه په څه مبتلا کېږي یا څه یا عذاب راځي هغه تخطا او یا څه دې یا اسباب د عذاب ګناهونه دي هغه تخطا او یا ازمایښونه شروع شو یو وجنه بل وجنه یو واجب القتل او بل واجب القتل هجرت څخه وخت ده يفر بدينه دا هجرت شو نو به ان شاء الله ولې کوي شي نو قرض د امام بخاري رحمه الله عليه شو ولا مناسبه تفاصيل يفر بدينه من الفتن اذا مناسبه سبب الدين ده نو سبب الدين شو نو دا فرار من الدين شو كان د فتنون استخ سبب څه شو دین خیرز د دین څه شو خیرز د دین نو چې اوسړي د خپل دین خیرز کوي د فتنون نو دا شعبه د دین لکه دین بچ کې دا شعبه د دین نشوا مولانا صاحب راغی په موجه او کتاب المعاصي د راځي دغه موضوع چې تخته مو تن مو تقریر او هجرتونه بچي او دا شعبه تلبیه وکړه د فتنونه ازمایښونه عذابونه اسباب د عذاب هغه نه تاسو قیامت نه نفي کوم دې زیات موجوديږي هغه نه تاسو غیره تخته دین دې بچ کوا او جو شعبه اندر کوله شعبه تلبیه او باندې راځي او حدیث لري خبره معلومه شوه تفرو د چیرو ساتل هم دې معلومه شو او د فتنو په ډول کې هجرت هم دې معلومه شو او د دې حفاظت هم دې معلومه شو وایي په خبره
او یو پیشنګوی د نبی علیه السلام چې وټه معجزه هم ترې معلومه شوه دا مخکې له مراد دی باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي كريم صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله اعلم مصداق الرسول بنسبت والله فالله پاک مصداق الرسول بنسبت باندې زماره د زیات مولانا صاحب دې یو څو خبره یو خدا چې مناسبه د ترجمه الباب کتاب الایمان سره نشته دا یو غټه خبره مناسب دي سره بلکې په دې غټه اعتراض چې دا د علم او د معرفت ترجمه الباب دا کتاب العلم کې ورول پکاره کتاب الایمان کې ورول پکاره یو اعتراض مناسبه نشته دیمه خبره دې کې شرح د ترجمه الباب دیمه خبره غرض د امام بخاری رحمه الله علیه د انعقاد ترجمه الباب درې خبرې یو مناسبت نشته د دې باب د کتاب الایمان سره بین غرض د امام بخاری رحمه الله علیه د انعقاد ترجمه الباب سره او درې شرح الاول دا شرح محقق دا نور خبرې ورسته شي قول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انا اعلمكم بالله اعلم مصداق الرسول فنسبت الله بالله صدق بذات الله الله فضل ما تستطيع نغير ولي ما مشاهده فرد مشاهده زما بالذات نسبت بالذات ده پیغمبر نسبت الله سره بالذاتي او د امت نسبت الله سره واسطه د پیغمبر وي زما مشاهده دي او تاسو خبر اخبار په ذریعہ کوي او له خبر ورمعه زما نسبت الله سره بالذات د زما بالذات باندې علم او تاسو نسبت الله سره زما په واسطه بالذات علم جدي وبالواسطه انا اعلمكم بالله ذات الله يا انا اعلمكم بصفات الله وذات مقدر انا اعلمكم عالم اختصاص بالنسبه بالله الله تعالى يا بصفات الله او يا باحكام الله دري ولا مشترش انا اعلمكم بالله ذات الله انا اعلمكم بالله صفات تبارك الله تاسو ما تفهمون دي او انا اعلمكم بالله چې الله تعالی احکام هغه د معلومات او د ټول یو دلیل کو ادا چې د نسبت او رب الله سره ذات او تاسو نسبت او رب الله سره ما په واسطه ده چې الله شاګرد دي تاسو د ما شاګرد ده معلومات تاسو نه دي کار خبره انا اعلم وان المعرفه فعل القلب معرفه تدرك معرفه في جدل ده علم او معرفه بالنسبه بعض العلماء چې علم او معرفت یو شی دي سوال صحیح او څو کوئی چې نه علم ادراک د جزئیات ته وایي او معرفت ادراک د جزئیات لکه مثلا لكل فاعل مرفوع فريد معاده ده علم دی او جزم چې جاء ان زيدون کې دا زید مرفوع دی دا یو جزئی دی هغه معرفت نو ادراک د جزئیات ته یو جزئی پیژندل معرفت وایي او ادراک د جزئیات ته او څو کوئی چې نه علم ادراک د مرتبات ته او معرفت ادراک ته مایل یو بسيط شي چې جز نه لري او باغې ستاسو ادراک راځي هغه معرفت وایي او چې یو مرکب څه باندې د علم راځي ها په دې کې د ادراک راځي هغه ته علم فرق خیر استاقي په یو ډول دلته یو شی مهمه انا اعلمكم اعلم تاسو په بس نه الله صفات او افعال زي مقدمه وان المعرفه علم شيء فعل الان الذي معرفت د ضرورت راځي ګوریا ساته مولانا سيدي کې یو مبحث ورته د مخ کې وی بلوستو بیان کړه چې محل علم قلم دی او په محل علم دی ما دا بل سبا کې کتاب ولې لکه ان شاء الله راشي وموږ چې څومره نصوص باندې نظر کوو محل علم قلب معلومه نصوص نه معلومه
ولې ځکه په نصوصو کې چې څومره نسبتونه دي دا علم ناقدره شوی ام لهم قلوب لا يفقهون بها ام لهم قلوب يفقهون لا يفقهون ام لهم قلوب لا يفقهون بها الا من القى السمع وهو شهيد ذكر حاجه بهر کې نو پرې دا خبره او محل د علم یا قلب دی د بعد کې تفصیل بنا دي را به ان شاء الله ولازم په کومه په مولانا د ځان وکړه چې مدرک اصل کې ځل ها دا ځل ادراک کوي د بیا خپل اسباب دي د مبصرات او ادراک په واسطه د تصور د مبصرات او ادراک په واسطه د ځان د مسموعات او ادراک په واسطه د واسطه د مذوقات او ادراک په واسطه د جبه کې او د ملموسات او ادراک دا په واسطه د اعضاء او کامیه او د بعضی امور ادراک په واسطه د دماغ ہوتا ہے دماغ کې راځل سوچ کوي دا ټول وسایل دي د دماغ دي چې سترګې دي چې موضوعونه دي د مشمومات ادراک په واسطه د ټول دي کوي او مدرک عالم دې ادراک زله کوي اوس کذلني اصحاب ټول اندامونه معطل دي د بنیاد اثر او کسترګې نه نو زله ادراک بقي کسترګې نه تدا یو سبب نشته د مبصرات ادراک نشي او په وګونه نه او سترګې شتا نو دې به ادراک د مسموعات نشي او په جبه نشتا ولا خراب ده نو ادراک د مذوقات نشي او په پوزه کې ختم شوی دی نو ادراک په نور ټول شي او د مشمومات به نشي دا قانون د ذهن کې واچو او په دا سترګې ختم شوی نو ادراک ټول شي خدای یو سبب ختم شو او په دوه ختم شو نو معرفت علم دوی مالا بده اثر مدرك على شو لقول الله تبارك وتعالى ولكن يواصلكم بما كتبت قلوبكم اسمع ناصر ده القول ذلك ده شو تقول دو مقدمه في اخوان انا اعلم من الله ده يوم مقدمه شو دغه دا معلومه چې د پیغمبر علیه السلام د الله په ذات او په صفات او معلومات په احکامات کې زیات دیم څه وایي چې معرفت په القاضي کې څه استنکار کوي دا هو مدرکه هغه کې موجود ده ځکه چې دا موجود نه وسایل دي چې کوم محسوسات دي دا غي ادراک پر حواس او خمسه ظاهري دي او چې کوم غیر محسوس دي دونه دي کلیات وغیرہ دا غي ادراک په دماغ کې چې مشترک وته کوي حافظه وته وي قوت متصرفه ورته وي هغه بينځه حواس خمسه ظاهريه او بينځه حواس خمسه باطنيه څوک دا حواس خمسه باطنيه مې معنی او څوک حواس خمسه باطنيه نه دا د پیګه په معنا چې مشترک شو خیال شو حافظه شو قوت متصرفه شو وهم پینځه څه چې کړه وهم نمبر 1 دیم کنتی شو حافظه خیال وهم حافظه خیال او قوت متصرفه بل مسوي څه مشترک تفیض شو څه مشترک وهم بل څه شو حافظه خیال قوت متصرفه تفیض څه دا حواس خمسه باطنیه او دا باقی حواس خمسه ظاهریه دا قلب تدین حواس خمسه ظاهریه او دا حواس خمسه باطنیه په ذریعہ باندې ادراک کوي خلاص څه خبر معرفت بالقلب نه اوس قول دلیل دی څه لپاره د معرفت بالقلب څه دلیل دې سبب سبب دی قول الله لا يواصلكم ما كسبتم دا دلیل په اصل کې جواب دی او سوال مقدره دی سوال دا چې زنه باندې چې خلق افعال شتا افعال په واسطه نو کې په دغه کې نه کېږي ان افعال په بلان کې او په خوکېږي او په وګونه کې دغه کې افعال لکه دې نه دي نو امام بخاری دا آیت راوړو دین دا ثابت دی چې د افعال ورشتا د دې نص را ثابت دی چې ان للقلب افعالا هذا البارا حانستا ولي لك الله ولكن يواصلكم بما كسبت قلوبكم نوچه د ضرورت کسر مؤاخذشتا معلومی کی دا چې ضرورت کې افعال دي بما كسبت قلوبكم نو نسبت کسب چاته شو خلق شو خلق فاعل کسبت دی او الله مؤاخذت کی تو معلومی کی دا چې الله حانستا ضرورت کسب د افعال دی او هغه افعال باندې مؤاخذت کی مثال حسد شی دی په حسد فعل قلب مؤاخذه بشتا بغض څه دی
فعل القلب دی مؤاخذه پېشته حسد شو بغض شو دا دواړه د خپل فعل ریا شو دا فعل القلب شو او په دې مؤاخذه کبر حسد مسلمان ته ویلي بغض په زړه کې کوي ریا زړه کې کوي کبر زړه کې دی او په دې ټول مؤاخذه شته دا کار ته ضروري کنه دغه چې مؤاخذه به نشته او دغه به تاسو ته بیا وروسته یو شعر وې ما کولو ته ورتاوه هغه دا چې ما وقع فی الخاطر چې زړه ته کوم څه راځي هغه څه بعض قسمونه دي او په بعضو مؤاخذه شته په بعضو نشته دلته ملي کاټ مالی بدل کوي هغه په بعضو مؤاخذه شته په بعضو باندې مؤاخذه نشته یو شعر دی په دې کې مراتب القصد خمس هاجس مراتب القصد خمس هاجس ذكر فخاطر وحديث النفس فاستمع الأسد يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأصل قد وقع مراتب القصد خمس في الزر مراتب دي كما تبر تبور دي كم بدي پويوما مراتب القصد خمس حاجس يوشو حاجس ذكر وخاطر وشو وحديث النفس فاستمع يليه هم وعزم في الذري كلها رفعت والأخير بعزم ده ففيه الحق قد وقع نو ده امام بخاري رحمه الله عليه في قول الله الذي وي الذي مقصد قلب لها فعال الشرع ولي ذكر الله كسبت فعل نسبت قلوب توقع فإذا كسبت جوارح هنا كردول قلب وكردول وبيه في مؤاخذة مرتبة فكسب قلب مؤاخذة مرتبة لا نتقول كده إذا نظر فعال الشرع أن المعرفة في القلب ثابت شو وأنا سأقول لك شرح ترجمة تبارك منك يعني سم أعلم بالله إذا كنت معلومة شو ده معلومة شيء معرفة في القلب إذا هو معرفة القلب منك والدليل سجل معرفة من القلب ده الإمام البخاري ده دليل تقرأ يواصلكم بما كتبت قلوبكم إن ذا ثابت لك القلوب كسب كبير كسب منه قدر اشتكى كسب نو أفعال خشتا ده خشاء حلقة ترجمة البحث أصبح حضرت ممتاز وايو كده دي مناسبة كده ولما سرد تاخذ علم خبر هذا څه مناسبه ده او غرض امام بخاري سره واړه په دې ثابت کړ علماء ولای مستقاتین هذا شی اذا كتاب العلم باب ده راوړي کاتب هذا شی د کتاب العلم باب ده ذکر کړل نه کاتب باندې کوم ورغلا کاتب له هذا شی امام بخاري ټول مله کتاب پر درس کړی هغه ته پتا و چې دا باب د کتاب ایمان سره ده حقیقت مولانا سے دا امام بخاری رحمت الله علیه دل ترت کی په مرجئه او بعض حضرات کوم بیا غشروي اذا فهمنا نو نه دی راځي په مرجئه ورته ولی مولانا صاحب په مرجئه او باندې امام بخاری رسکین بارک دې بکرامیو باندې رسکین نمبر 2 په دوه باندې رسکین په مرجئه او څنګه رسکای دی په مقام مسری الذي الايمان يزيد وينقص موسویل موږ ایمان تصدیق دي ورته موږ یې راوړو مرجئه وکړه اور ایمان تصدیق دے اور جاء ایمان تصدیق دے اور تصدیق بسیط دے فعل القلب دے اور فعل القلب کے زیادہ کمی نہ رہی بسایا زیادہ تو نقصان کو مرکباتوں کے رہی ایمان کو فعل القلب دے اور فعل القلب بسیط دی تصدیق دی ایمان زمن پر ان سے دے تصدیق یو امر بسیط دے اور زیادہ تو نقصان کو مرکباتوں کے رہی بسایا کے نہ رہی ایمان کو تصدیق گرم اندار مرجع اندار ایمان فقط تصدیق ایمان تصدیق شو فعل القلب دیگه تصدیق نو چې فعل القلب شو او ایمان تصدیق شو نو بسیط شو او بصایتو کې زیاتې نقصان نه راځي زیادت نقصان بچا کې راځي وایا امام بخاری دې ته وایي علم څه فعل القلب شق مضبوط دی راځي علم څه دی فعل القلب او فعل څه زیاتې کمې راځي کوم دی راغلی پیغمبر مبارک انا اعلمكم بالله في غير التدليل اسم تبدیل سبب کیا کہیے یاد رکھیں علماء علم زیاد استاد اعلموا اسم تبدیل دے اسم تبدیل او اضافت شوی دی با مستعمل دی پیدا کرتا انا اعلمكم بما علم زیاد استاد نسبت نبی علیہ السلام مبارک پر علم د امت نے زیاد ثابت کړو من ورقا یہ پیغمبر مبارک علم زیاد پر امت نو علم فی القلب ده
دا د فعل القلب د زیاتې کمې راغلی هلکه اعتراض یې څنګه دی دا بل اعتراض دی که نه ته ایمان تصدیق فعل القلب او افعال د قلوب ټول بسیط دي فعل القلب بسیط شو او بسیط کې زیاتې نقصان نه راځي نو علم فعل القلب دی او چې علم فعل القلب دی نو زیاتې کمې باید چې پکې را نشي بنا بستا په قاعده چې کوم افعال د قلوب دي ټول بسایط دي او چې کوم فعل القلب هغه کې زیاتې کمې نقصان زیادت نه راځي نو علم په شان د ایمان فعل القلب ولې پکې زیاتې کمې راځي کم نه زیاتې کمې معلومیږي چې به اعلم اسم تبدیل نه معلومیږي دا مضبوط ډبل اعتراض شو نو دې په مرجئه او کوي او بعض خلک دا د احناف طرف ته راوړي ما مراوړ جواب وسوم ان شاء الله نو دلته کې څه څه مراقبه باندې پوه شو کنه شي او غلط باندې پوه شو کنه چې غلط دې څه دي مولانا رد په مرجئه او څوک چې نه رد په احناف کوي د ټیک شو په مرجئه او بالذات دې رد ضمن فراش اصل صراحت رد په مرجئه او ضمن تمام شو کنه یار ولې کوم هغه چې کوم خبره کوي مرجئه چې ایمان تصدیق کوي بسیط دی دغه کې زم وایما چې ایمان تصدیق کوي بسیط دی دا وخت ته مرګري په دې وجه په باندې خلک امام ابو حنیفه د ارجاء نسبت ورته کوي د مرجئه او نه دي یو سړي په یو ماته وګوره زم خدای یومنا او قادیانی خدای یومنا سمعت څه دا وایو زم خدای یومنا قادیانی خدای یومنی او پرویزین خدای یومنی دا زموږ موږ یو شو هغه به ایمان ته تصدیق وي موږ ورته تصدیق وي نو تر یو شو او بیا بونه بعیده دي اقوی کې لا يضر مع الايمان معصيه امام سے او اطاعت فائدہ نه رسي امام سے غریب ټول کوم نه کوي او خدای نه جلاګانې کوي نو صرف یو څه کې مشارکت راځي نو یو خبره ده یو ته مرجئه د فقها او بیا ځان سره اپره حاصل د مسئله څه جو رب بالذات مرجئه او ضمن الفقها ولې ذکر ذکر اعلمكم کې صيغه اسم تبديل مستعمل کړه معلومه کې دا چې د پیغمبر علم زیات دی او سوي ګورو انا اعلمكم بالله وترجمه الله تعالی غرض ما فيش مناسبت کتاب ایمان سره بمراشي انا اعلمكم بالله العلم صيغه اسم تبديل مستعمل کړه معلومه کې دا چې علم د رسول الله مبارک ته نور خلق پر نسبت زیات صفات الله بذات الله بصفات الله باحکام الله او سوي چې معرفت ویل القلب شان د ایمان دا په پکې ولګوا ان المعرفه فعل القلب مثل الايمان څنګه چې لکه اوس د یو ټکی سره بساټول مسلې به حل ان المعرفه فعل القلب مثل قید باندې سبي قید مې وی تر سره وایا چې معرفت فعل القلب په شان د چا ایمان نو معرفت کې اعلمون معلوم کې زیاتې کمې راځي نو فعل القلب زیاتې کمې راځي ایمان کې زیاتې کمې راځي او بیا لقول الله ترى دلائل دې خبرې ورکړي چې د الله لپاره افعال شته خبرهم اخلاص ذکر او مرجع او رسول او تمام رسول الله او کتاب ایمان سره مناسبت راځي چې فعل د قلب ذاتي کمی قبلي ایمان فعل القلب د غم ذاتي کمی قبلي د تدین معلومه ده جواب ورکوم چې دا ذاتي کمی په زمانه د زیادت کې د موقع کما جګړه ده هغه په مقدار کې د کم کې ده کم مقدار د ویل کېږي او دلته کم زیادت ده د په کې ده دا په کوم یو کې لکه کې شدت او ضرور دا بنوي چې د رسول الله علم بنزل اسمن له زما یوم نه د رسول الله علم شدید دی ډیر زیات دی په کې او زما علم هغه ورماته ور چې کوم مؤمن به باندې دا ایمان دی پاره هم د الله په ذات ایمان زموږ دا هم د الله په صفات ایمان زموږ هغه جنت منی زیم منم هم فرشته منی زیم منم هم رسولان منی زم منم هغه یوم الاخر او قبر عذاب منی زم منم په مقدار کې فرق نشته نه چې الله سبحانه زما یومن دي فرق څه دی هغه لکه او مشاهدات هغه قوی دي زما د ضعیف دي هغه شدید دي زما د ضعیف دي نو دا زیادت په کم مقدار کې نشو جګړه زما د خپل تکرا دا زیادت په چا کې دی لکه په کې کې په کمال کې د شدت نه كيف موضوع كما من جوجه كذا زياده سبيل دي بالنسبه مقدار كنا كده كي في زمان رنگ ده كي لازم دي ده شدت او ضعف موضوع ده شديد ده ضعيف ده كامل ده ناقص ده كيف كده كيف وتوي مقدار وتنوي نو دلته زمانم كده علم في كند رسول الله وبارك زيادت بالنسبه نو ده پر مقدار كده دي بلکې بس كده كيف بل معنا دي شوکلا شدت او ضعف دلته سوې
کمال او نقصان اکمل او ضمائر الناقص تقرنګي ایمان کې کوم زیادت او نقصان دی غم دقه څه شو اوس په پیښه کړه نما جواب وکړه ما خلال کا وبه قال حدثنا محمد بن سلام او یو بل نو سم په کړه لا راتراغي په کراميو باندې فکرامیو هم رد شو کنه هغه فقط اقرار ته ایمان وي امام بخاری وینا علم او ایمان دواړه فعل القلب دي ها یوازې اقرار کافي نه دی معرفت دا وایا چې د معرفت ایمان دی ها دا مو چې معرفت ایمان دی معرفت مثل الايمان دی دواړه فعل القلب دي ولکه دا چې معرفت ایمان دی په دې مناسبت ترجمه الباب تقریبا شارح دې لیکلي دي نو بیا خو د جهمي او مذهب کې بیا خو د جهمي او مذهب کې شو چې معرفت ایمان دی معرفت دې دی معرفت ایمان دی موقوف لري ایمان دی معرفت مو ایمان نه وای دا غلطه مناسبت کې ده بعد علماء چې مناسبت ده چې معرفت ایمان دې مناسبت ده معرفت ایمان له خدای جهمي او مذهب دی معنا ما چې خو دا خبره شو ها محمد ابن سلام بیکندی مولانا سے ډېر لوی محدث دی او د په درس کې به جنات ماجرین کړی دا پیریانو کې نه قال اخبرنا عبد بن سليمان بابا تريق القلاوي او هشام ابن عروه عن بلاد نقل عروه بن زبير عائشه بنت زبير قال تاتوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر الحكم بكم صحابه وامرهم من الاعمال بما يطيقون الحكم بقول الاعمال قال eso me طاقت دری هغه څه کوي سمجھ ولاله کې قیام فرض کله قیام طاقت نه پناه پتا او فإن لم تستطيع فناس دني فعلى جابه اخلاص كما کله مال د صریف او زکات ورکه حقا یعنی دیتا مفروض نه او کله چې نیولې شي ویني تا او کله شي نیولې بیمارې جوړ شي په جوړ نه شي په مړ کې تر نشتا او شي ته کانی نو دې وتا لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج حکم دې کو دا امر نه دی دائما تا یو ځل خو بنا جوړ سړی په ولاړه منځو کې ونا جوړ بشي بیا باندې شي یو ځل خو بنا جوړ سړی پرو جوړی دي بیا باندې دا باندې بډایګا نه دا بډایګا ډاکټر وته وی روجه منی تا دې ته نه زه خو به نشم روجه نه وخت منی څه ډاکټر ته وی کنه بډا بابا بډای ضرور منی سره روجه خیر دی فدیه ورکا نه رمینای دا اوس هغه څه ته ویل کېږي دا اوس هغه خپل هغه ځان یو بشیګه رمینای خدای وی وکړه ته رمینای الکه تیمم وها بیمار رمینای له دې وزه خدای وی پته یم مو سعیدا دا خدای دا ځان وی عابد ګڼل او په من کې احمق او جاهل دی رخصت ته خدای پاک درکو او داسې رخصت درکو او بیا چې دوه وجونی تم دې خپل आवाज نه وي نه جوړه تاسو نشم یا منظم په دې جوړو کې ماته دا جرابه مخکې میراث کې نه پدې ولا راوځي دا بڑا بیا زما جی نه ول تیمم نه نادي او خامہ خوتس کوم چې دوه د دسو کې ټول مدرسې کوي ورته من شریعت څخه ور پر رخصتونو کې کتابه چې له مینه دي ګناګاری کې دا واجب دی رخصت نه د عظمت عمل کول شي رخصت نه لري شریعت دی او عظمت باندې عمل کول شي قدرت نشي دا خبره په خپل ځای او کته زما مارنه دي دا نه قرآن کار دی په خپل دې تبع شي دا څومره چې بوډاګانی په بوګانی دي کنه په بوګانی بوډاګان دا لري پاتې دا د نفرید په موضوع او پکړه او په سرخی سو به دو پدې په شرط خپوي اوران نه مو شرط دی بازار کې نه ملي دې سپیرو دلاتا مخکرا شو نو یو شي په یونا بهترین ماده مسلمان دا به شي دی قال احمد شوی سوي اذا امرهم بالاعمال بما يوجدون ولا اختلاف الدوام دي بهترین نقطه دا عيني دي كده تو عيني وتنمر كده عيني نقطه دائما يوم مرت اجا تقدري قالوا صحابه سوي ان لسنا تريتك مستقشا نبي يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر الله تمكن ارسل خليلي نقصد عبادت کم کے پروا نشته مو په ډیر کاو اصل واقع ده دغه اختصار ده درې کسان باندې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ازواج امهات المؤمنین
دا د عبادت تاسو د نبی رسول الله صلی عبادت نو هغه بیان ورته وي د شپې خوب کوي باید موږ بیان او بیان د کله راځم دي او کله راځم روزي څنګه دي کله افطار کوي کله روزي نو دیو بلته د پیغمبر مبارک د عبادت انه تقالوا هغه دا څه وکړل چې کېږي نو او بیان د شپې راځي دې خلکو دا سوچ چې کېږي بي دا راځي ګناه ده هرګه کې خدای نه پوره ثواب دی نفل عبادت کې دې خلکو ته لوی ثواب کوي دې چې ټول شپه عبادت کوي کنه نفل دا وته لوی عبادت ثواب کوي او بي سره تل دا دې د بزرګ نه کوي چې بي له امام یو کار کوي هغه هغه فرض دا هغه نفل دي او دا فرض دي مطلب دا چې یو خدای قانون د میاں کې روانه زماده ته له رشتہ داران اصلي مې رشتہ دار اخذ دا په پوسټ رشتہ دار نو ما ته چاوي چې دا جوړول او اروځي اخذ یې جوړول انا راځه چې د سنگلاله ما له جوړه کوله ما څه دې له دې ته مې ورته راځه ما ته نصیحت نه کوته تا وړه ما ته موري ته ما ته مکو څه نصیحت وکړه نو مې ته کې سایه دې باندې وته ته نصیحت نو تا ته کوم چې تاون په دې باندې حق او خدای بل قانون ته حقوق خیر ساتي زما په نشته ما بالکل تاسو هم ته ځم ډوړې په وېده د نصیحت وکړه مې سره ته وې د کې څه عیب دی وېده چې ما څه ته مونږ کې جمعه کې ناسي نه پوره چې خدای نه پونه وکی کنه او ځان ستړي کی چې بیا کوټې درانه نه وځي نو بیا قبلې ته مخ کې پکړ کې ناسي تسبیح ته پوښتنه زه خو پېښم کنه بیا تسبیح لري نو اخر زما څه حق نشته ما په تاسو د دې په واسطه د تاسو د اړولو د تاکي د نور تسبیح علاوه دا د نور تسبیح ته دا تسبیح ته په وختو کې ټیکانه مخکې ټیکانه علاوه تاسو پیګه د ما په دې خبر ها دا بالغ نه کنه بالغ ها څه پکې نه بالغ نه مړه په تغییرات څه خو وایي حاصل د مسلې دا د غتمه تا خدای به خو به تا د سره د خو اورو ټیم نه دی دا د دې خپل حق نه دی خالي اب پورا ټول غواړي هغه حق پورا کوا نو خلاصه د کلام دا چې زمون خلق دې ته منظورو چې د شپې د نفلو کې عبادت کوي او بي بل اصل دا باندې یو بیاتی غونډې شي لا غونډې شي او فضل غونډې شي اوس ته نه مجرمه اب خامخا پوره کې او د نمبر خبره ده چې هغه فرض دي دا واجبات نه دي دا هیڅ ثمرات او نتایج وو دغه خبره دغه نقطه د خلکو د خیال کې نه شروع جوړي ثواب انا افطار دا له وجه تقویر راکړي وروه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په پټولو کې بهترین روزي دادي یو ورځ روزي ورځ دې کوجي فیصله او بیا دا نه بهترین کوم دي صيام الله افطار يوم او صيام يوم ولې تقویر پیدا نو حاصل او دارنګ خوب د شپې نه کې ان لعينك عليك حقا ترګه د باندې حق نو کو ته خوبونه جوړول په عبادت کوو نو سبا بیا ونه کې نور په عبادت سره نه جوړ د عبادت سبب دی نو مولانا سے یو خبره ده کې دی واچوا بعضی وخت کې تقلیل د عبادت سبب د تکثیر وي هغه څنګه هغه تقلیل څنګه سبب د تکثیر دی ورته یو دی کوم دکاندار چې دا راشي او په یو د ټیکټ د بل نه په یو د خېری د بل نه په یو د خېری پیسې بلا پرې په دکان شال کو دې سو او چې کوم دکاندار د ګاس نه د دې یو روپے کې 2 روپے کې د دکان همیشه چې د ګټه لګا او خلاص د دکان همیشه کې دي د هغه شری په نسبت په یو ځای ډېر واجب دي یو ولا چا مال به کېږي لګا او مال ډېر خرڅيږي لګا کوي په کار ډېر ځای نه نو هغه د یو ګاټ نشل روپے وګټي او دې د شلو نشل وګټي دې سلويخ کا کرا چې هغه یو راشي حاصل نو دا عبادت لک ټول دا سبب څه ګرځي د دوام ګرځي او د تکثیر ګرځي نو دې په توګه دې وروي آیا وایي کولو ورته نه آیا وایي ودا څه کار دی چې زه په باندې خود ولا راځم
او ټول شپه به مونږ کوم عبادت کوو. ابل څه وایي وې زه به افطار نه کوم ټول مرګرو کې. ابل څه وایي وې زه به د شپې خوب نه کوم ټول شپه به مونږ نه. بیا موږ خبرې وره مولانا صاحب د یو خارجي اعتراض ده دا اعتراض کوم چې رسول الله مبارک عبادت په ځکه او په ځان تقسیم وکړو یو روجي په غاړه واغشته بل د شپې مونږ په غاړه واغشته بل بیان له نه راتل په غاړه واغشته نو چې د پیغمبر مبارک عبادت ته کم کاری باید چې هر یو داوی چې موږ درې وړه کار هر یو دا فکر وکړو وکړه چې زبا خذلم نرازم نمبر 1 او زم ټول شپه مونږ نن کوم خو نه کو او نمبر 3 همیشه به روجي نیسم نو د پیغمبر مبارک کم کاری په خپل باندې تقسیم نه کوي یو د روجو واغشته بل د مونږ واغشته بل خذلم نرازم بیا ما دا خبره اورېدل چې نبی رسول الله مبارک راغی ورته الوې مخ مبارک شروع او راغی په منبر دا خبر او خلاص چې انا اعلمكم بالله ورسوي اخي سوي وي انا ان اتقاكم واعلمكم ان مقرر مستقل وذبرشان مقدر سوي انه شاد اتقاصنا تاسو په نسبت دې پرېزګارا او اعلم تاسو په نسبت الله سوق دي زیات مستقیم امام او زیات علم او دا دواړه تقاضا ده رب دې عبادت د عبادت په دې ځکه کوي او څنګه وایي چې د ما عبادت کوي خیر لکه څنګه راځي لسما کې اتکا مغصب شان دې الله ان الله خبر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر مغفر له ذات تقرير او زموږ مغفر له بخښنې ته پاتې دې عبادت وکړو او دې عبادت دای چې خذلم نه راځو او دې عبادت دای چې افطارم نه کوو او دې عبادت دای چې خوبم پکې ونکو او د مولانا یو څه سوال یو دادی چې پیغمبر ته نسبت ده دا چې ما تقدمه او صادر دي نو دا غي مغفرت ممکن دي او ما تاخر ولا صادر نه دي نو مغفرت دي راځي قد غفر الله لك ما تقدم وما تاخر دا دویم سوال مخکې ما تقدمه خو یو چې لکه مغفرت مخکې سبق صدور د ذنب غواړي چې څنګه کړه غواړي دا صادر دي دا ما تقدمه او صادر دي نو غفر ورته لګيږي او ما تاخر ولا صادر دي نو غفر بعض علماء وی دا ما تقدمه او صادر دي نو مغفرت سره مرتب شو او ما تاخر سره مغفرت تقدم په اعتبار د صدور په مستقبل سره په اعتبار د چا د صدور څه مطلب کوم مستقبل کې صادر شي وکړي یعنی ما تقدمه باندې مغفرت مرتب دي په اعتبار د صدور فعلی چې فعلا صادر دي په ماضي کې او په ما تاخر مغفرت مرتب کوم په اعتبار د چا سره د صدور د مستقبل سره د صادر کا به مغفرت لیکن خپل جواب وکم چې ازاد ذکر چې مراد کې ذوی استیعاب په المغرب والمغرب څنګه چې د جنوب او د شمال نه استیعاب مراد کې هر شي راځي دارنګه سوي الکا رب السماوات والارضين ثم تنزل ما فوق السماوات وما تحت الارض وما بين ذلك ازاد ذکر مراد کې استیعاب ما تقدم وما تاخر ازاد ذکر مراد کې استیعاب ارض غیبه دا ته جواب شي اوس راشه نسبت د ذنب پیغمبر ته وشو او قران کې دا څه دی ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قران کې دا د صحابي قران کې دا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر نسبت د ذنب پیغمبر ته ولیکيږي مولانا صاحب ځان کوي ما د تمخوج الذنوب عيوب دي نه مرتبه ده او پیغمبر ته نسبت د ذنب کیږي نو د پیغمبر نه ګناه نه صادريږي یاد ساته پیغمبر د ګناه محفوظ مثلا عصمت الانبیاء بالقبول بعد النبوت هم او قبل النبوت هم صغائر هم کبائر هم تاسو شایعات کی تفصیلات تفصیل تفصیلات څه په شایعات هغه وایي چې بعد النبوت او پیغمبر د صغائر او کبائر او قبل النبوت د کبائر محفوظ دي او صغائر څو اسمري یو هغه صغائر چې هغه نه خاص معلومي خاصیت مونږ د خلکو په نظر کې خنخ کوي یو هغه صغائر چې هغه خاصیت نه دي د خلکو په نظر کې معیوب نه دي هغه صغائر چې د خلکو په نظر کې خاصیت او عیب دي هغه نه معلوم دا معلومات راځي ماشوم د کور نه کې پټه د کور نه پټه ماشوم د کور نه کې پټه د کور پټه دا څه شي له کوه دا څه مګونه نو ماشوم دي او د خپل کور نه چې پټه غیره ده کبیره
ولې کوم پلان په خبر کې سوند نه وي اصل مصور تکي چې د اخلاص سره بلد نشي نور حرام دی نه ده خدا هغه صغیره ده چې دال په خستت دا هغه صغیره ده چې دال په چا ده غدیر ماخوذ دي او چې کومه داسې صغیره چې دال په خستت نه وي خیر دی من سوای مو واینا بعد النبوت او ټیک څه صغیر صغیر ماخوذ قبل النبوت صغیر ماخوذ او هغه صغیر چې دال په خستت غیر ماخوذ او هغه صغیره چې دال په خستت نه ده غیر ماخوذ ولي قاطع بعد النبوت ولي بس يو دليل الله يطيع الله ويطيع الرسول نو چې داغه به اطاعت کوم نو کدن صدور د ځم راشي باندې کې به اطاعت هو قال يا الله وما الترغيب اتباع الذنوب راځي ولكم في رسول الله اسوه حسنه نو چې دې څه کوي ماده نمونه داغه څه کومه نو بیا خو کدن ګناه صادره شي او نه بعد پر نمونه ابا نو ما ته حکم د اطاعت رسول الله راځي شوی دی با ما ته ورید راغلی دی من یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى مخالفت نه کوي مت ترغیبات دي څه خبر بس دا درې خبرې واټو دي چې یو مال د پیغمبر د اطاعت حکم دی نمبر 1 د پیغمبر د حکم دی اطاعت دې مال او اسوه حسنه او درې مخالفت د پیغمبر داغه عدم اتباع باندې وعیدات دي بس دا درې خبرې وي لما سره معاد کوا یو ما ته حکم د ذکر اتباع دې ما د پارسجي دي اسوه حسنه دا پارسجي دي اسوه حسنه او درې داغه اتباع نه کوم سراغلي دي وعیدات دا درې خبرې دي چې درته وګورم ولې ګناه صادره شو ګناه نو بیا په اتباع د ګناه کې بیا په اسوه حسنه د ما په ګناه کې شو او بیا وعید څه پیدا شو د پیغمبر اتباع باندې عدم اتباع باندې ما ته وعید خامخا به کوم نو ګناه وکړو دا ګناه صادره د ګناه وکړه ولې وعید دا مخالفت باندې کې وعید راځي نو بعد النبوت مبارکه او قبل النبوت دور على قبل النبوت صدور راجو د ګناه صغیره او کبیره او اصلي مولانا سے اصلي چې سبب کافرات مورد لګي مر پرون دې څه کولو پرون دې چې لمن کړ او دې ما ته پیغمبر پرون دې چې ګناهونه کول جنا دې کول آیات دې او خلق دې وحل خلق دې څنګه ول او پیغمبر دا وکي ګوره د ماضي د انسان خلق د مستقبل په اعمال مؤثر کیږي دا قانون دی خلق د ماضي اثر انداز کیږي په چا باندې مستقبل او رسول الله مبارک سوي د صفا په غونډه على الاعلان وي انت سوي وی لبست فيكم عمره تاسو کې ما سروي ښکار دې کړی دي کیف وجدتموني تفسیر د صفا په غونډه کې به اعلان کړي لبست فيكم عمره تاسو څنګه دې نو ټول یو جواب کوي چې وجدنا صادقا وامينا نو په مخکې د صدور ممکن وي او شوي وي نو پیغمبر په څومره جلسه عام کې ځان احتساب ته پیش کړي پیغمبر په څومره لوی جلسه عام کې ځان احتساب ته پیش کړي چې ما ګورې څنګه په پټه د ورته چې ما نه پټي ګورم نه ساده الله دې ساتلې پټي ګورم نه ساده الله دې ساتلې او مولانا صاحب چې کله هرقل تاسو کې د ابو سفیان نه څنګه وای دې تاسو کې وخت تیر کړی دی کنه مخکې وخت تیر کړی دی هغه تاسو سره دا ټول سوالونه نه معلومي حدث مثلا څه شو چې د پیغمبر ماضي مخکني نبوت نه مخکې هم د ګناهونو معصومي ولې ګناه صادره نو دا د ماضي اخلاق پچا اثر انداز کیږي د مستقبل په حالات یا خلک خامخا مورد الزام لګي چې پیغمبر اوسه پورې په یو پیغمبر د ماضي متعلق داغ نه دی راغلی چې څو ګورې بلکې دا څه کې چې پیغمبران هغه امور سره مکلف نه هغه کې الله پاک ساتي پیغمبران جو پیغمبر کوټ شال لول غلط خاندان کمزور خاندان خسیس خاندان دې کې پرې نه دا پیراله ها اوس سوال کوا چې نسبت زبو ته څنګهږي مولانا سے ما ته یو نقطه ویلی و مې د پیغمبر نه لغزش تعبیری لغزش ته ویل کی ذلت ته ویل کیږي خلاف الاولاد صدور د امور خلاف الاولاد تعبیر سو ته وی لکه لغزش دې مو ته وی
ذلت او لغزش او درې مسوي صدور د هغه امور چې خلاف الاولاد او هغه مؤاخذه کیږي هغه مضبوطه مؤاخذه کیږي نو چې هغه مؤاخذه کیږي او ذات صادری کی هم ولې په مؤاخذه کیږي حسنات الابرار بعد وخت به یو نیک سړی شي نیکی دی او معنا صادره شو یو عام سړی نه با یو ګناه صادره شي معنا به صادره شي هغه نیکی وي او دا د پیغمبر نه صادره شي امر قرر دا به مؤاخذه هلکه دا کار چې پلان کې به دې ولې کې مثال درکوم عبس وتولى ان جاءه الاعمى دا الله پاک ملامت کوي نبی عليه السلام د ګناه کړی نو هغه څه یاد ده چې نبی عليه السلام د کافرانو د مخیرا د ویتمون د مقراکا او دا ځان دا کمزوري پرون زمو غلامانو د ځان نه لري چې په یو څه کې نه کېږي نو موږ په قرآن ورته دي چې دا مسله چې د خپل به پردي دا څه نشي کې په خاطر یو ورځ په موږ بلغه چې موږ یو د نکیر پرون زمو غلامان موږ خدمتونه کول په ما سره دي موږ دا جدا کوم له جدا ورو دي له جدا ورو چې موږ دا قرآن ورو کې دي چې دا اوسې پیغمبر علیه السلام دې ته پیدا کړی چې زکات یې ورځ د دوی له کوم یو عقیده کوم کې چې موږ مسلمانان کې ذکر عبد الله ابن ام مکتوم نبی دا اور راتو سره سوې نبی رسول الله دې مخاله غریب اور راتو سره نبی رسول الله ته ویل الله رسول الله علمني مما علمك الله فقال الله تقول لي ما تصنع بس هغه کافرانو ته مقابله وکړه بيستحقره لما جت بعد ابو زموږ سره مکالمه کې ضروري مبحث دي مذاکرات دي زموږ خبرې مطلقه دا نه پوهېږي مجلس پاده دا لري که ځان بس پیغمبر علیه السلام هغه ته لږ طبیعت کوونکي چې نعمت ته لږ پرېمه دی دوی ته دې کافرو ته د خدای مسلمان د دې وخت کې ولې راځي الله ته وایي هلکه داسې ګناه کړی دی چې لږ طبیعت یې خفه کړي دی په ذاتي امورو خفدان راغی که د الله د دین د وجې نه وایي لیکن الله پاک ته وایي عبس وتولى مخي تريوكو او مخي وارو ان جاءه الاعمى دا لون دې ذکر کې نفرت وکړه ګوره لون دې ذکر نفرت دا غریب به کسر به سوکا دې ذکر دې مخ وارو وما ذکر وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه دا دې په پیدا والی دا لون دې په ما جنت فردوس حاصل کی اتباع کی او دې لون الله واقعي په مدینه منوره کې د قران به خدمت کوي فرمه دا اسعد ابن زرارات د مدرسې شیخ الحدیث داو دا شیخ القران دی دا څونه پیدا الله واقعي او دا مساطیر بلاور پتی رکا دا مسلمانۍ کې وخت خراب ہے یا الله کې راضي وذنون اذ ذهب مغاضبا الى ربه فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سكونا کړل یونس علیہ السلام ٹھیک الله باندې کړو چې ما دا دې ته ګناه واه الله باندې کړی دی نه صرف څومره چې مشوره ونکړه الله وته نه دی ویلي چې ما سره مشوره دې نه دی په غریب کو غوسه شو چې ما قوم ته چې درې ورځې په مخونه زیړ بیا بدرې ورځې سوري بیا بدرې سره کې درې زیړ درې سره بیا درې سور او په سما بازار الله سبحانه خدای او من کې قوم دې تروته او چې واله او شراکان راغلي عذاب دې خبر نه دی بلې چې پیغمبر خدای لا تسکی دې او قوم کې یو صفاتو چې چا په ضرورت وي دا غي صدايمو خدای پاک دا تسکی دوی قوم نه زموږ په ضرورت راته ویلي وجنه می الله الله نن باندې کړه دې نه ورته وی زمانه اجازه نه غیر باندې دي دی وځي چې ما سره مشوره کوي نه بغیر باندې دي دی ویلي ورته نه الله پاک اولاد او چې الله ته رجوع کړو چې الله زسو کو تا هم ته وی چې عذاب راځي لسره نه په توګه د نور پرواړې دي عذاب راغلی اوس تو الله به ته ویلي چې یو نه تا او د توبه سره ماما کړی او تاسو په انتظار دی ورته نور الله ته رجوع نه کړه اس ګنا نه وا او دا اوس دا زوکم ما به ونه نشي یو نه څوکړه پیراوي تاکي آدم علیہ السلام چې اونې لګوت یوړې او یې او ولا نو ګناه نه ده ولې قران وی فنسیه ولم نجد له عذاب قران کوي فنسیه چې قران وی نسيان دی او عذاب نه دی نو په انسان مؤاخذه کوم لیکن یا ولې دا الله نو واغ خبره دی رشوا
نو ګور الله د توحید الله دې وایي نو باید چې تا وخت سره فورا تاسو رجوع کړی وکړه فورا به رجوع کړی و چې الله تاسو نو مې قسم وکړ تاسو ته باندې کړی څه چلو نو ګور دا اوس هغه چې ګناه نه ده او نیکانو د پاره لوی شي نو دې تسویر کیږي لا د ورته وایي دې تسویر کیږي لا ورته دې تسویر کیږي دا کولا مخکې شوا ويغضب غضبه حتى يعرف معلومه ده غضب په مخ مبارک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې په مخ مبارک کې غضب معلومه ده او ولې په مخ کې معلومه ده کول ډیرو قانوندار چې څومره بنده کولی کنه نو د مخ د چهرې نه پورا آثار معلوميږي چې خشتي څومره ورګونه بار نو ورسي راګي بار کاریږي اشتري او او د پیغمبر مبارک دا غوسه ودی وا یا په دې وجه غوسه کې هغه تجاوز او حد نه په عبادت یا په دې غوسه چې هغه د حد نه تجاوز او په عبادت کې چې موږ ټول مروجي دي سبدا تجاوز وکړو د بخذو لنا رضا تجاوز وکړو د ټول چې په او نفو منځونه په تجاوز وکړو اصل حقوق طلب حقوق د طلب ټول چې خوب کې د وجود در باندې حق د ضرب حق د طلب چې ټول په منځونه کې او چې ټول مروجي دي چې د حقوق د طلب دا په حقوق د طلب دغه او چې بیانونه نه راځي د حق طلب تجاوز وشو د حدنا یا په دې مصوره او یا په بل شي مصوره چې د پیغمبر مبارک عبادت یې لګوغانا مولانا صاحب ځات کوي لکه تاسو کوئی کوم په بل خبره هم زیات لګ وری ګران بلې هم کوئی کوم عبادت کې زموږ مقصود تفسیر نه دي تحسین دي موږ چې الله کوم مطالبه کوي نو ډېر نه وایي خلق الموت والحیات موت د جزاء د پاره دی حیات د ابتلا د پاره موت د جزاء د پاره حیات د عمل د پاره ليبلوکم پتاسو ازمائش کی پریشون کی عمر کی میں دل بیا نتیجہ ہو رہی خلق الموت والحیات ليبلوکم پریشون کی آزمائش دا امتحان گاہ دے امتحانی حال دے عمر نقص بنتیجہ اللہ ہو رہی ليبلوکم ایوکم احسن عملا ليبلوکم ایوکم اکثر عملا نوئی دوئی احسن عملا دا پیغمبر دے عبادت مثال دا وس بنے دے اکلک عبادت دا ممکن وزندار دے او دا ما عبادت مثال دا ماجوجو او دا بورے دے دا دیر مکم وزن بکی نشتا دوی کے پر خبرہ نو دوی تقلیل دا عبادت دا پیغمبر کو نو دا پیغمبر دا غصہ ورلا دا ما عبادت دا لگ ولی ہوئی دا ما عبادت لگ دے بی بی لازم دا عبادت نے کزه خوب کوما ځان رجوع ته دمه کوم د عبادت نه لري کزه خوب کوما او کزه روجي نه نسما ځان رجوع ته دمه کوم د عبادت نه لري یا تقلید د عبادت او بل څه دې مصطفی ولا مصطفی ولا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا چې تو تویل کېږي یو خدا چې دوی تجاوز د حد نه وکړو دوی مسوي د پیغمبر عبادت خلیل وګڼه او درېما نقصان څه دی چې مغفرت د ذنب سبب د تقلید عبادت وکړه مغفرت د ذنب د پیغمبر سبب ته جاو کړو د تقلید او مغفرت د ذنب سبب د تفسیر دی افلا اكون عبدا شکورا عائشہ صدیقہ ورته وایي چې په پرته دی وی قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك تم عبادت ولې کې افلا اكون عبدا شکورا چې تم الله مهرباني وکړه ما ته اصل په شکر ادا نه کړ دریم نقصان څه دی دی مغفرت د ذنب د پیغمبر سبب د تقلید عبادت وکړه مغفرت د ذنب سبب د جاو کړل چیرته بخلی نه ذکر لګی او حالانکه مغفرت د ذنب سبب د تقلید نه سبب د جا دی تفسیر شکر ادا تیرے بات تدری نقصان حتى يعرف الغضب في وجهه وتجاوز حتى يعرف بالتقليد وكذا عبادة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم او دریم نقصان دې دریم دا اعتقاد ولر چې مغفرت د ذنب سبب د تقلیل له دا ګناهونه بخل لګ کوي مغفرت د ذنب سبب د تقلیل والامر ليس كذلك مغفرت سبب د جاله د تکثیر د شکریا ادا کی ثم يقول به فرمائے جو فرمائے ان اسقاكم دیکھیا کو ان مخفف مستقل نو زمیر شان مقدر دے نو معنا څه جواب انه شان دار ډیر منتقل تاسو په نسبت د خدای نه یریدون کی معنا لغوی کا تاسو په نسبت یا خدای نه یریدون کی او اعلم تاسو په نسبت بالله الله په ذات او صفات او احکام انا زیما
نو چې زیات لري عبادت به ډېر کوما او چې دما علم زیات د عبادت به ډېر کوما زیات یې په ما کې دا او زیات علم هم زما د عبادت به ډېر کوم نو چې دا کوم دا ډېر دي نه کوم دینه ځای ته وایي بس دونو کې دینه ځای ته وایي او یا ان فی دین بیا الا مقدر کم ان اتقاکم ندی اتقاک تاسو او عالم تاسو الله الا انا ان فی الا بمقدر کې یا ان مقدم مستقلنا زیات يرم ما کدا زیات علم زمالي او دا دواړه مقتضی د سری د تفسیر دی سما عبادت ډیر دی ډیر باندې زیات دي ته کم نه وایي دې دومره کې یا دې نه کمو کې بس مناسبت تبدأ في اعلم اسم التبديل لي نو علم مستعمل في التبديل او علم فعل القلب لي معلومي كده في فعل القلب زياده راځي في التبديل سره مستعمل ایمان فعل القلب غير زياده راځي او ما جواب در په دې زیادت قائل ما دا زیادت په حسب الكيف دي قوت او شدت او طويلتي او کمال او طويلتي او حدیث لري خبرې معلومه شوي هغه چې اعمال وقانه وي لک وقت الثوا سمعنا دا شي همیشه ذکر کول شي او بلدا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما تقدم وما تقدم الجوع مثلا او بل پیغمبر علیه السلام له باندې وسرات وصوت سرات دقت ذنوب راتا ذاتي امور کې غوښنه دراته په دې امور کې به وسرات او بل دا چې علم د پیغمبر د ټولو نه زیات وجب وي تقوا د پیغمبر د ټولو نه زیات وجب وي او بل اساس د کوم استدلال بلغه دی